عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا دا اہل کتاب و عالم او اللہ پاک ورطا دا تورات علم و ورکڑو خوچ آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب ذوالجلال پیغمبری ورکڑا عبداللہ ابن سلام پا آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ایمان روڑو دا نور مرگری مو اسد اسید حزیر رضی اللہ تعالی عنہم دام مخ کے اہل کتابو خو چی رسول اللہ مبارک لا اللہ رب ذوالجلال پیغمبری ورکڑا نو دغه اهل کتابو چې اول اهل کتابو بیا پر رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د ملګری وې دی وی چې منګه لاول په يهودیت باندې نو په يهودیت کې د خالد او روز تعظیم ضروری او د اوخانو پیسکل او د اوخانو غوښه خوړل دا حرام نو دوی وی چې ګوره په اسلام کې د خالد او روز په تعظیم باندې سمانه نه ده او د اوخانو پیسکل یا دا اوخانو غوښه خوړل دا خوړل ضروری نه دي نو موږ په دوانو باندې عمل وکړو د اوخانو غوښه به نه خورو د اوخانو پی به نسکو او د خالد ورځې به تعظیم کوو نو په دوانو باندې به عمل راشي په هغې به عمل راشي په دې به عمل راشي ګوره اوس نظریه د عبدالله ابن سلام او د هغه د ملګرو ټیک ټاک نظریه ده چې زمونږ به په دوانو دینونو باندې عمل راشي په دین د موسی علیه السلام باندې په دین د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې اللہ رب ذوالجلال آیات نازل کو یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا اے د ایمان خاوندانو تاسو داخل شئ په اسلام کی پورا پورا داسې نشته چې ته به د اوښانو پینس کې ته به د اوښانو غوښه نه خورې او ته به وایې چې زه به په یهودیت باندې عمل وکړم دی خوا به د خالد او ورځې تعظیم کې او ته به وایې چې زه به په یهودیت باندې عمل وکړم په آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړو په دین محمدی باندې به عمل راشي هلته به په یهودیت باندې عمل راشي دلته به په دین محمدی باندې عمل راشي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي داسې اسلام ما ته منظور نه دی یا ایها الذین آمنوا اے هغې خلکو چې ایمان هم راوړی دی ادخلوا داخل شي فی السلم په اسلام کې کافه پورا پورا داخل شي داسې نه ده چې د اسلام بعض اعمالو او په بعض ارکانو باندې به عمل کوم او بعض به پرېږدم حضرات عرض مې دا کول اسلام موتانا پورا پورا دین غواړي داسې نه ده چې کنډم دین غواړي منګه په ګنډم دین باندې عمل کو منګه وایو زه دام غنیمت اللہ رب ذوالجلال بیان فرمائنا اسلام کی پورا پورا داخل شا ولا تتبع خطوات الشیطان او د شیطان د قدمونو پیروي مکوا اتباع مکوا دا تا ته چې وی چې د اوښانو پیمس کا دا تا ته چې وی چې د اوښانو غوښه مخوره د خالد او ورځې تعظیم کوه دا د شیطان پیروي ده تاله په زړه کې دا راواچول چې راشه دین محمدي باندې عمل کوه په هلته په یهودیت باندې عمل کوه هغه منسوخ دی دا ناسخ دی منسوخ او ناسخ څنګه جمع کې نو اسلام
کې پوره داخلېدل الله رب ذوالجلال زما ستانه غواړي. داسې نه ده چې منګه به په نیم اسلام باندې عمل کوو او نیم به پرېږدو. دغه اعمال چې کوم ما تا ته ذکر کړل ګوره دا صحیح اعمالو. په یهودیت کې دا صحیح په دین محمدي کې دا نشته دی. د هغې نه مې درته مخکې عمل ذکر کو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله مبارک ورته وفرمایل تاسو زما د وینا موافق زما د قول موافق عمل نه کوئ نو دغه عمل مه کوئ بلکې هغه عمل وکئ چې زما د وینا موافق وي. نیک عمل چې د رسول الله مبارک د قول موافق نه وي هغه الله رب ذوالجلال نه خوښوي. نو بیا چې یو بد عمل وي او د غیر د دینونو عمل وي ابس الله رب ذوالجلال خوښ کی. بیا د نیک عمل چې د رسول الله مبارک د وینا موافق هم دی رسول الله مبارک حکم هم کړی دی خو کو چرته دقلته یو شانتیواله راځي د غیر دینونو سره دقلته مشابهت راځي د غیر دینونو سره نو وای په دغه کې ځان اوساته د غیر د دینونو د مشابهت. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو نو په مدینه منوره کې دغلته مخکې اهل کتاب اوسېدل یهود. نو چې کله د عاشورې روشوه دقه یهودو روژه نیولې وه مشهوره واقعه ده. رسول الله مبارک ته پوښتنه وکړه تاسو دا روژه ولې نیولې ده؟ دوی وی په نن ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله رب ذوالجلال نجات ورکړی نو منګه روژه نیولې ده د هغې په خوشحالۍ کې. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې موسی علیه السلام ته ستاسو نه منګه زیات نږدې نو منګه به هم په دې ورځ باندې روژه نیسو. خو څه فرمایي رسول الله مبارک چې په دغه ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ خو یو ورسره مخکې یا یو ورسره وروسته ونیسئ. ولې ځکه چې په دغه ورځ باندې یهود هم روژه نیوله نو تاسو هم روژه ونیسئ خو د دوی سره پکې مشابهت مه کوئ. هغوی صرف او صرف په یوم عاشوره باندې روژه نیسي تاسو ته یو مخکې او یو وروسته ونیسئ چې د دغه یهودو سره زمونږ مشابهت را نشي. په هیڅ عمل کې به د غیر دینونو سره مشابهت نه راځي. نو چې دومره نیک عمل دی روژه ده مونځ دی خو کو دغلته د بل قوم سره پکې مشابهت راځي نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا حکم فرمایلی دی چې په دغه کې ځان وساته دوی سره هیڅ سره مشابهت مه کوه. څومره اعمال به چې درته ذکر کړل حضراتو دا هغه اعمال دي چې نیک اعمال دي خو پیروي پکې د رسول الله مبارک اونشي پیروي پکې د دین محمدي اونشي د اسلام پیروي پکې نه وي الله رب ذوالجلال هغه عمل نه قبلي. نیک عمل دا هم د اسلام موافق وي او بیا چې کله بد عمل وي او یو بدعت وي بدعت څه کې بلکې کفر او زندقی طرف ته یو عمل ورسیږي بیا به هغه اسلام څنګه قابل قبول وګرځي بیا به اسلام څنګه هغه خوښ کړي او د الله په نسبت باندې به څنګه هغه مقبول عمل وګرځي. حضراتو دا څوک لګیا دی راشه ته تقریر کوم موږ به درته کینو نه چې دومره شوقي سړی عرض مې دا کول چې اسلام هغه عمل
چې د غیر ادیانو سره د هغې مشابهت راغی هم ورسره وي یو شانتیوالی به نه راولې او بیا چې بد عمل وي یو کفري عمل وي یو د دین نه اوړېدلی عمل وي چې په دین اسلام کې د هغې اډو پته نشته دی بیا به اسلام دا څنګه قبول وګرځي د الله په نسبت به دا څنګه مقبول شي زما عرض دا دی چې دا میاشت شروع ده دې ته د دسمبر میاشت ویلې کېږي او په دې کې د دغه عیسایانو یو تهوار او یو اختر را روان دی چې هغه د کرسمس ډے په نوم باندې یادېږي په 25 دسمبر باندې دغه عیسایان راولګي خپل اختر مناوي او په دې میاشت کې په عامو تاریخونو باندې بعض خلک د دغه عیسایانو خپل تهوارات مناوي خپل اخترونه مناوي کیک کټ کوي وای دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده یی د وفات ورځ ده د هغوی چې اره عقیده ده هغه درته نه بیانوم خو بعضې زمونږ مسلمانان هغه هم په دغه کرسمس ډے کې ورسره شرکت کوي وای موږ ورسره ورورولي قایمو موږ ورسره بایچاره کوو دا زمونږ عیسائی برادری ده لاول خو عیسائی یهودی مرزائی ته رور ویل جایز نه دي دا خو زما ستا یو غلطه نظریه جوړه شوې ده چې دا عیسائی برادری ده دا یهودی برادری ده دا مرزائی برادری ده کافر د مسلمان رور جوړېدی نشي بیا چې ځان ته ښه تعلیم یافته خلک وي هغه وایي په دې 400 کې راولګېدل او په کرسمس ډے کې هغوی شرکت وکړو او کې د عیسایانو سره کټ کو چې موږ په دې خپل ملک کې امن راولو موږ په دې خپل ملک کې بایچاره قایمو ورورولي قایمو هیڅ چرې په دغه باندې بایچاري نه قایمیږي او بیا پکې دا وایي چې ما ته خو اسلام هم اجازت راکړی دی چې د غیر مسلمو به خیال ساتي د غیر دینونو به خیال ساتي دا تا ته کوم اسلام دا ویلی دی چې ته په کرسمس ډے کې شرکت وکا ته په کرسمس ډے کې کیک کټ کا دا کوم اسلام دی خدا اسلام تا د ځان جوړ کړي نو بیا خو صحیح ده او خدا اسلام هغه اسلام دی کوم اسلام چې موت تا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی ما ته خو پاک پیغمبر وای دغه خلکو سره په هغه عمل کې چې د شریعت نه ثابت دی په هغه کې مور سره یو شانتیواله مکوه نو بیا به د هغوی په عمل کې چې هغه یو فاسد عمل دی یو کفري عمل دی په هغه کې به ما ته اسلام څنګه اجازت راکړي چې ته لاړ شه او په کرسمس ډے کې شرکت وکړه او بیا دغه کرسمس ډے هغوی سره منع وکړه ولې وایي دا زمونږ د اسلام تحفظات دي نه اسلام هیڅ چرې ما ته دا اجازت نه دی راکړی چې ته کرسمس ډے ده عیسایانو سره منع وکړه یا د یهودیانو یو تهوار منع وکړه یا د مرزایانو سره شرکت وکړه یا د نورو کافرانو سره شرکت وکړه هیڅ چرې اسلام ما ته د اجازت نه راکړي په څلور مذهب باندې حرام دي په دقه تهوارونو د عیسایانو کې یهودیانو کې شرکت کول هیڅ یو مولای راته ثابتولی نشي هیڅ یو فلسفه راته ثابتولی نشي چې په اسلام کې دا ثابت دي چې راشه په کرسمس ډے کې شرکت وکړه دا زمونږ پښتانه په قهر اخته دي عیسایانو سره په کرسمس ډے کې شرکت کوي کیک ورسره کټ کوي وایي ولې موږ امن قایمو امن په اسلام کې دی د اسلام نه ماورا امن نشته دی کو څوک اسلام پد امن د اسلام نه ماورا لټي د اسلام نه علاوه امن لټي دا په غلطه باندې نو اسلام کې د کرسمس ډے مناول نشته دی خلک بم دوکا کوي دغه په غلطه پروپیګاندا باندې به تاسو خلک دوکه کوي چې دی عیسایانو سره ودرېدل پکار دي دوی موږ سره په اختر کې ودرېږي کله چې په موږ باندې خوشحالي راشي دوی موږ سره ودرېږي نو موږ هم پکار دي چې دوی سره ودرېږو دا غلطه خبره ده
اسلام صرف مال دومره اجازت را کړې دی چې ستا په اسلام کې کافر اوسېږي نو ته ورته سوایه ما ته ورته څه داسې ضرر مه رسوه د هغه مال ستا دپاره جایز نه دی د هغه جان ستا دپاره جایز نه دی ځکه چې ستا په ملک کې اوسېږي مستامن دي ذمي دي وغیره دي خدای ما ته چرته اجازت نه دی راکړې چې دوی خوشحالي مناوئ تم ورسره په دغه کې شرکت وکړه چې تا سره دوی نور هم خواږه شي ما ته خو اسلام دا وایي ما ته خو قرآن دا وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء چې دا دوستان مه ګرځوه یهودیان عیسایان دوستان مه ګرځوه خو افسوس صد افسوس چې ځان ته ښه تعلیم یافته وي ځان ته ښه پوه وي هغوی هم وایي ما ته اسلام اجازت راکړی چې د عیسایانو سره میله وشه د عیسایانو په دغه تهوار کې شرکت وکړه حضراتو دغه میاشت کې دغه هغوی خپل تهوارات مناوی دي په هغې باندې زمونږ هیڅ سروکار نشته کو مناوی او کو نه مناوی خو زمونږ خپلو مسلمانانو له دا پکار ده چې په دغه کې د سره شرکت ونه کړي د دغې خوراک خوړل حرام دي دغه کې شرکت کول حرام دي په دغه کې خوشحالي کول حرام دي په څلور مذهب باندې حرام دي څوک چې ورته حلال وي هغه کافر دی څوک چې وایي چې دا کار حلال دی هغه کافر دی ولې حرام ته حلال ویلو باندې هغه څیزونه چې د نص قطعي نه ثابت وي او ته ورته حلال ووې دغې باندې سړی ګورې کافر ګرځېږي او موږ وایو نه دا خو موږ سره دلته په ګاونډ کې اوسېږي دلته موږ سره معاملات دي علا کل حال نو د دغې نه ځان وساتو کو هغه کرسمس ډے ده یا نور د هغوی څه دغه ګن کباړې راغونډ کړي دي او خپل نومونه یې وله ورکړي دي حالانکې په صحیح عیسایت کې او په صحیح یهودیت کې کوم چې اصل انجیل او تورات په هغې کې هم دا خبرې نشته دا خو دوی د ځان هم جوړې کړي دي خو کو ثابت هم وي په هغې کې او ما او تا ته شریعت حکم نه دی کړی قرآن راته حکم نه دی کړی پاک پیغمبر راته حکم نه دی کړی الله رب ذوالجلال راته حکم نه دی کړی ما او تا به د هغې نه ځان ساتو نو دغه خبره مې عرض کوله چې د دغې نه ځان وساتو اکثر خلک اوس خو د میډیا دور دی د موبایلو دور دی دغه د نیټ دور دی نو اکثر د خپل پیجونو مخکې کولو دپاره په قهر اخته خلک راوتي دي هغوی به کیک کټ کړي چې موږ هم عیسایانو سره شرکت وکړو خو کو چا دغه شرکت وکړو دا حرام دی دغه کې شرکت کول حرام دي دغه خوراک خوړل حرام دي